ویډیو پلی شوه نن زموږ شپږم سبق دی شپږم سبق دی ښه ته به نور سبقونه ځان پوه کړې ښه دونه ځان پوه کړه که یوټیوب پې ګورې اورني سبقونه ځان پوه کړئ مولانا صاحب بس کسان پوره دي که نه نن به زموږ سبق وي سین او شین خط باندې تاسو پوه شوي وای بیا الف موږ ولیکو بیا با ولیکله پرون جیم پکې ابله شو بیا دال او رام وشو نن به څه وي وړوکی سین او کشش والا سین کوم چې سړی اوږدی شوقیان طور دواړه به نن زده کوو انشاءالله ښه کله چې لنډ سین لیکئ یاد ساتئ د دې کرښې نه یو قط بره د دې کرښې نه څو یو قط بره او دوه قطه داسې به والئ ټیک شوه کم سے کم څو قطه دوه قطه د دې ځای نه به ستاسو سین شروع کیږي ټیک شوه او تاسو به سین شروع کوئ او دلته به خپل سین جوړوئ دې ځای پورې دا درمیاني څه چې دا به لږ باریکه راځي ټیک شوه خو ډېره باریکه به نه راولئ چې ډېره نرۍ نه ښکارېږي بیا به بده ښکارېږي مناسب څه به کوئ مناسب چې ډېره پینډ هم نه او دا حصه به لږ کوټې داسې به ګول کوئ لږ کوټې دا حصه ګولایي به راځي ښه لږ کوټې سو او دا فاصله به څو وي دا فاصله به وي دوه قطه ښه دا به څو وي دا به وي دوه قطه ټیک شوه دا به دې کرښې له رارسوو کومې کرښې له دې له خو یاد ساتئ دا به لږه ګولایي ښه تیره به نه راولئ تیره ښکلی نه ښکاري صحیح شوه او دې سره به بیا دا دویمه حصه به د دې راولو دلته مناسب دا به لږ کوټې داسې دې طرف ته راځي دې طرف ته به لږ کوټې مایله کېږي خبره ذهن کې کښېني شا به که نه اوس به دا فاصله څومره رالی دا به درې قطه او د قط یوه حصه ټیک شوه 1/4 به ورسره دی خو الی ښه 1 قطه 2 قطه 3 قطه او ورسره 1/4 به دا حصه الی ټیک شوه د دې نه تر دې پورې به څومره فاصله الی دا فاصله چې دا دومره به الی چې بره تاسو نه یو قط ځای پاتې شي بره څومره ځای پاتې شي یو قط ځای پاتې شي اوس به دا سین مونږ جوړو داسې به راولو ټیک شوه او په دې ځای به خېجو دا به زموږ اخري ټارګټ وي ټیک شوه بره به دلته را رسو چې بره مونږ ته یو قط ځای پاتې شي همیشه یاد ساتئ دا به ورو ورو داسې راګول کېږي کوم سین چې تاسو جوړوئ ټیک شوه سین به ستاسو دې کرښې ته را رسي ما تاسو ته ویلي نون غونې به ستاسو اخري لاین ته را رسي ټیک ته دې ځای له چې کله راورسئ اوس دې ځای کې خبره یاد ساتئ دې ځای نه چې کله به پورته کېږئ عارفه بار ته به نه راوځئ ښه معمولي شیان دننه زه پې جاز راولم خو زما نن هېر شي دا به لږ ګوټې دنده کوشش کوئ ټیک شوه ډېر هم زیات نه چې تاسو ډېر کراس نه شئ چېرته بیا به بد ښکارېږي ټیک شوه معمولي شان به دنده دی ټیک شوه فاصله به ستاسو څومره وي ما تاسو ته ویلي چې بره دنه یو قط ځای پاتې شي بره څومره ځای پاتې شي یو ځای قط ځای پاتې شي او دا سرونه مرونه چې دي کوم چې دا ګوټونه دي کوشش به دا کوئ چې دا لکړې مناسب بورډ راځي ښه ډېر نري نه راځي ښه دا اوس زه تاسو ته راسین واضح کومه تاسو ته به بیا اندازه ولګي نن غونې چې دي په دې به لږ پریکټس زیات کوئ ښه اهم سبقونه دي دا سین شو عین جیم صاد دا به اوس پاخوا را روانې که نه دا ستاسو څه شو سین موږ جوړ کوو اوس به موږ څه جوړو لیمټ خو تاسو ذهن کې کېښوده که نه دا 301/4 دی ټیک شوه او دا بره یو قط فاصله پاتې شوه دا 2 قطه دي ټیک شوه یو قط د دې او د دې منځ کې سپیس دی او اخري حد د دې څلورم لاین ته را رسېدلی دی ذهن کې خبره کېني که نه اوس به تاسو کشش والا سین به موږ لیکو اوس به د هغې لیمټ څومره یاد ساتئ همیشه به تاسو کشش والا سین به د دې ځای نه شروع کېږي کوم ځای کې چې تاسو دا سین لیکلی دی ټیک شوه د دې نه به زمونږ او بره په دې لاین به مونږ چا کېږدو بره په لاین به چا کېږدو کشش والا سین به شروع کوو ټیک شوه د دې کرښې نه به لږ کوټې کته راځي او دا فاصله به برقرار وي او
لیمټ به څومره وي 9 قطه به لیمټ وي 9 قط به لیمټ وي ښه موږ اوس ناب ځان ته کوو 1 دا به بالکل اولنۍ نه شروع کوو ټیک شوه سټارټ به دې ځینالو بیا چې تاسو پوه کوم 2 قطه اول زه ځان ته دا لیمټ تاسو ته برابر کم 3 قط 4 5 6 7 8 9 ټیک شوه خبره اوس ذهن کې کینی که نه 9 قطه دا بره لاین تاسو ناپ کو اوس خو تاسو سره 3 قطه آلریډي دا ځای دی که نه ټیک شوه تاسو سین ویښ چې د هغه به دلته رارسي کوم چې کشش دی هغه به دلته رارسي ټیک شوه باقي به بیا ویښ نه چې کوم د سین اخري ویښ دی کشش والا چې کوم سین دا نونغونه نه ټیک شوه بیا باقي به دغه نونغونه جوړو کوم چې موږ دا جوړه کړله یاد ساتئ و دې ځای نه زه کشش شروع کوم کوم ځای کې چې ما ناپ کړی دی ټیک شوه صبر رسېدی دې ته ویلی شي کشش والا او دلته چې ږدی بعضې کسان ډېر تیره راولي تیره به نه ږدی خط چې ستاسو څنګه یې کراس دقسې به کراس خط ږدی دې ځای کې به لږ موټوالی راځي لږ ټوټې موټوالی به راځي خط په حساب باندې بلکل غشې به نه جوړوئ تیره ښه دې ته بیا باریک وي دا ډېر بدموره ښکاري ښکلی نه ښکاري صحیح شوه دا ستاسو څه شو کشش والا او د دې لیمټ څومره شو ما بیا 9 قط شو او د بره لاین تر دې پورې خو د دې 3 لیمټ دی او دلته د دې څه شو څلورمه حصه تې دا هم راووته تقریبا دا لاین به لږ وټې په کته کراس کوئ دا تقریبا دا راووته نیمې نه تقریبا زیاته ده سره نیمې نه تقریبا زیاته ده نیمې نه کته راووته د لیکې نه څومره چې تاسو دی خوا راځئ که نه عمر به ستاسو هغه دغه چې دی که نه هغه به ستاسو پینډه کېږي هغه ځینې به تاسو چونکې کراس را روان یا یاد ساتئ ګورئ زما دې دغه ته ګوره زه کراس را روان یم اورې به پوهېږي کراس را روان یم دې خوا چې څومره راځئ دومره به ستاسو چاک دې طرف ته راوړي دومره به ستاسو چاک دې طرف ته راوړي لکه ما تاسو ته باقي ما خیال غالبا دا طریقه ښودل وه اوس بیا هم دغه طریقه ده کومه چې دا ده داسې لږ وټې دې طرف ته ګولایي ده صحیح شوه ګولایي ورکړه خپل سین نونغونه به جوړو اوس ښه دا لیمټ مې تاسو ته څو ښودلی و 3/1/4 ټیک شوه 1 2 3 او تقریبا 1/4 چې کومه حصه ده او دا څو بره به 1 قط فاصله پرېږدی ټیک شوه اوس به خپل سین تاسو دلته جوړوئ او د دې په شان لږ وټې ګولایي به راولئ ښه اخري حد ته به رارسوئ تاسو به ناپ تول بالکل په پیمانه کوئ نو تاسو نه بیا خطایي نه راځي ټیک شوه دواړه سینونه تاسو ته ما کور کړو اوس به تاسو په دې نقطې اچوئ نقطې خو پېژنئ که نه څه ته وایي موږ یو د ټکي وایو اوس به په دې باندې موږ 3 ټکي اچوو شین به ترې جوړو ټیک شو او لاندې ورته مناسب هغه دا شیز خو پېژنئ که نه دا ورته کوئ چې خلک که نه او دا چې همیشه کوئ دا به د لاندې کوئ ښه دا به سین د لاندې کوئ ښه بعضې کسان له پاسه کوي ګورئ له پاسه چېرته ونه کوئ ښه له پاسه خالصنه داسې لکه تاسو له زه څه مثال راکړم او بیخي چې لکه سړي بالکل خط لیدلی نه دا به هغه سړی له پاسه کوي دا د شین نشان دی دا خو له پاسه خو بیا ته بل چې شی ثابتوي دا شین دی کشش والا لاندې ورته دا نشان کولی شي خو دا به همیشه لاندې کوئ ټیک شو له پاسه به نه کوئ له پاسه به چرم نه کوئ کم سے کم 1 قط ځان ته له پاسه لیمټ والی د لاین نه ټیک شوه
د لاین نه والی له پاسه به نقطې جوړو ما تاسو ویلو نقطو کې لږ غوټې ګولایي ده هغه خم چې ورته اردو کې وي هغه پکې لږ سیوا دی که نه تاسو چې هر کله یوه نقطه هلی یا دوه نقطې هلی د هغې په نسبت چې تاسو درې نقطې کله هلی نو په دې دریو نقطو کې هر یو شي کې چې درې نقطې لکه پا کې درې نقطې دي ټیک شوه یا په شین کې درې نقطې دي ټیک شوه یا په چا کې درې نقطې دي ټیک شوه درې نقطې چې کله هم تاسو هلی نو د دریو نقطو کې به خوم د دې دوو نقطو په نسبت یا د یوې نقطې په نسبت به خوم کم هلی او د هغې وجه زه تاسو ته وایم د هغې وجه دا ده چې دوه نقطې مونږ اغستې دي ټیک شوه هغې کې مونږ خوم لږ ګوټې زیات اغستی دی هغه اثر نه پرې باسي ټیک شوه اثر نه پرې باسي کله چې مونږ درې نقطې الو او هغې کې مونږ خوم لږ ګوټې زیات والو داسې خوم پکې لږ ګوټې زیات والو دا ګولایي چې زه تاسو ته وایم که نه دا پکې مونږ لږ ګوټې سیوا واخیستن دا له پاسه نقطه چې کله به دې مونږ اچو که نه نو یاد ساتئ د دې دا سپیس زیات راغی او دا یې کم راغی د دې د درمیان سپیس چې دا بیا په لیول کې نه راځي دا نقطې ښکلې نه ښکارېږي دوه نقطې خیر دی تاسو ګولایي زیات اخیستی شئ خو دریو کې دا خوم کم هلی نو دا لیمټ په دې ښکلی راځي څه پوه شوئ دوو کې پوره هلی دوو کې په نسبت د دریو درې نقطه چې هر شي کې هلی نو باید کې خوم کم هلی چې دا لیمټ صحیح راځي ګزاره کوي ټیک شوه شین او شین موږ نن ولیکل ټیک شوه خبره خو ذهن کې کېناسته که نه او یا جوړ به شي ګران خو نه دی د دې لیمټ څومره شو 9 قط شو څومره شو 9 قط شو ټیک شوه دا لیمټ څومره شو ټیک شوه دا همدغه لیمټ دی کوم چې دا دی ښه د دې دغه پلانوالی ټیک شوه او دا سوری دا 2 خط دی او دا فاصله څومره ده دا 1 خط دی ټیک شوه او دا فاصله څو ده دا 3 خط ده دې پورې دا 15 خطه شو که نه نو غونه ستاسو 5 خط شو که نه الریډي تاسو سره 5 خط فاصله ده که نه دا 2.5 دا ټوله فاصله څو ده دا 5 خط ده 2.5 چې جمع کې 5 خط نه شوه 5 خط بس تاسو نون غونه جوړېږي ټیک شوه خبره ذهن کې کېناسته ګران خو زه نشتي دا به همیشه لاندې کوئ سین ته کوئ که شین ته کوئ دواړو ته سین او شین دواړه یو شی دی دا به لاندې کوئ هله پاسه به نه کوئ دا ګورئ تاسو چې کله هم لیکئ که نه 2 نقطې د دې دا 2 دندانونه د دې تیره جوړوئ دریم دندان چې جوړوئ دا لږ ګوټې پس دندان جوړوئ دا په اخوا سیس چې کوئ دا لنډ کوئ دا ښکلی ښکاري ښه لنډ کوئ لنډه ښکلی ښکاري دا دندانونه 2 دندانونه چې دي دا لږ ګوټې واضح جوړوئ ټیک شوه لږ ګوټې واضح او دا لږ ګوټې او صرف کشش والا د عام سین ته هم کولی شئ زه مسله نشته دی خو دا چې عام سین د ضرورت نشته خپل دندانونه د هغې واضح دي نو دا تاسو کولی شئ ټیک شوه دا به لنډ نه ولی ښه یو وي د تخلص نشان چې څوک ځان سره خپل تخلص ولیکي هغه نشان داسې راځي هغې کې یو دندان وي هغه تاسو لږ اوږدولی شئ خیر دی ټیک شوه یو په یو خاص ټکي تاسو له پاسه دا نشان کوئ بیا چې کوم دې ته دغه وي دې ته دا چې کوم دا حرکات دي که نه سوالیه نشان شو دې ته د دې مخصوص خپل نومونه دي انشاءالله هغه بیا زه تاسو ته وخت سره انشاءالله هغه ټول ډیټایل سره وایم چې سوالیه نشان څه ته وایي هغه به څنګه جوړو اردو کې که نه او څنګه تاسو انګلیش کې فول سټاپ وایه کامه وایه دا هر څه به زه تاسو ته ووایم انشاءالله ټیک شوه او سل سره پار راځي